کله جمعې مونځ ونه کو نو په تاسو باندې به جرمانه هم لګي او تاسو به جیل ته هم ځئ چې د جمعې د مانځه ټایم و او په جوماتونو کې په مانځه باندې ولاړو او تاسو ونیولی شوی په دغه ټایم باندې نو په تاسو باندې به جرمانه هم لګي او تاسو به جیل ته چې دی دا به هم ځئ. دا یو نوی قانون چې دی دا جوړ شوی دی په ملیشیا کې چې هلته کې زموږ زیاتر پښتانه چې دي موجود دي نو چې تاسو هم د دې قانون نه چې دی خبرې او خپل رایه چې دی دا به راسره لازم شیر کوئ. که تاسو اورېدلې په ملیشیا کې به تاسو وایئ چې فحاشي ډېره زیاته ده او په ویډیوګانو بدي کې هم تاسو کتلی او ځینې کسان وایي چې فحاشي، خو بل دا هغه مسلمان ملک دی او اسلامي ملک دی نو هغو یو نوی قانون چې دی دا جوړ کو. په نور ملکونو کې دا قانون نشته او هلته کې هغو دا قانون جوړ کو چې هغه وایي د مانځه په ټایم باندې څوک ونه شو د جمعې د مانځه په ټایم باندې نو په هغه باندې به 2 کاله قید چې دی دا به پرې خیږي او 3000 رنګۍ چې دی دا به پرې جرمانه لګي. چې کم کس ونیولی شو نو 3000 رنګۍ چې دی دا به پرې جرمانه او 2 کاله قید چې دی دا به پرې خیږي. دا چې کم سړي ته څه عذر نه وي لکه یو کس ته شرعي عذر وي نو هغه ته څه مسله نشته، خو چې کم کس ته څه مسله نه وي او هغه دغه مونځ ونه کړو او په دغه مانځه په ټایم کې هغه ونیولی شو نو په هغه باندې به دومره جرمانه چې دی دا به لګي. نو تاسو راسره هم خپل رایه چې دی دا شریک کړئ چې دا قانون زموږ په ملک کې پکار دی که نه دی پکار. ځکه که تاسو اورېدلي د ملیشیا خو به تاسو د فحاشۍ اورېدلي خو د دې قانون به تاسو نه اورېدلي چې په هغې کې اوس دا قانون چې دی دا جوړ شو. الان ساعت به په یو ښار نیم کې او په راتلونکي وخت کې کېدی چې په ټوله ملیشیا کې دغه قانون جوړ شي او هلته کې زموږ زیاتر پښتانه چې دي دا پاتې کېږي. نو تاسو راسره هم خپل رایه چې دی دا شریک کړئ.